یو ځل د الله پیغمبر فرمایل جنت دومره ښکلی ځای دی چې وږي خلک به پکې الله ماړه کي. وږو غریبانانو الله به مو جنت کې ماړه کی. جنت ته راتللو سوچ وکړئ. صحابو ته نور څومره ښکلی دی. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي جنت دومره خوږ دی دومره خوږ دی چې الله به پکې د دنیا د تږو خلکو تندې ماتې کي. صحابو اے دا اللہ پیغمبر نور مونږ له خو سن دي پکار چې زمونږ لګو تنده ماته کی. دا الله پیغمبر وته فرمایي جنت دومره خوږ دی چې څوک ورته دننه کیږي. د جنت په ګیټ په محمد مصطفی ولاړي هر جنتی به زما په لپه کې وبس کی د حوض کوثر بیا به جنت ته دننه کیږي. صحابه کرامو ته اے دا الله پیغمبر د دینه بعد بلم څه خوشالي لاوي. پیغمبر علیه السلام وته فرمایي او جنتیان چې جنت ته وردن نشي بیا ورته الله وی چې جنتیانو راجمع شه نن در باندې د هغه محمد رسول الله دیدار کوم چا چې لیدل نه و چا چې صرف اوریدلی و د هغه د دین د پاره ویني توي کړی دي سرونه قربان کړی دي پر دې بلړی شي محمد رسول الله په یو چت سټیج باندې کې جنتیان به د محمد مصطفی قتل ته حیران وي داغه حسن و جمال ته حیران وي داغه صحابه ته حیران وي وای دا ورس بر جنتیانو نه مخکې ټول نعمتونه یې کې چې کله دا خبره پیغمبر علیه السلام وکړه نو بیا یې وفرمایل صحابه ته چې د دین بعد به نور سوي نور خوشاله مشتا. وی صحابه لږ سات غلیو چې اے د الله پیغمبره د دینه پسم لا خوشالي. رسول الله علیه السلام ته فرمایي جنتیان به زما په لیدلو خوشاله شي خو یو موقع داسې ده چې په هغې کې ما او تا برابر یو د هغې به زه انتظار کوم د هغې به تاسو م انتظار کوئ. صحابه ورته ویې د الله پیغمبره داسې کومه موقع ده. رسول الله علیه السلام فرمایي زه به رب ته سر په سجده باندې شم چې ای ربه زه خو تا نبی را لېږلی ومه دې خلکو بچي ستا دپاره شهیدان کړي دي دې ښځو ستا دپاره کونډې کړي دي د دې کورونه ستا د دین دپاره وران شوي دي د دې جیلونو ته تلل ستا دپاره شوي دي. ای رب نن وله خپل دیدار ورکې. محمد مصطفی فرمایي د جنت حورې او علمان د جنت اوسېدونکي صحابه د جنت عوام او علما د جنت ونې او پاڼې به یو ذات ته متوجه شي چې هغې ته رب العالمین وایي هره ونه هره پاڼه فرشتې او انسانان اور او نار او جنت او جهنم تمام سره سره د دنیا به په دغه ټیم رب العالمین ته موجود وي او د الله دیدار به دا موقع چې زمونږ نه مس شي زمونږ دا ژوند دی بیا دا د رب لیدل چې چا نه خطا شو دا ژوند شو دې ژوند څه مزه وکړه هېڅ مزه یې ونه کړه.